انټرنیشنل T20 لیگ فائنل پرون شوی دی چې پکې د امیر د گربز او د اعظم خان د ټیم یو ډیر غټ شکست خوړلی دی چې پکې اعظم خان ډیر اسان کیچونه په وکټ کیپینګ کې ډراپ کړل او د اعظم خان په وجه باندې دغه میچ د اعظم خان د ټیم دی بایللی دی. اعظم خان د ټیم ډیزرټ وایپر تاسو له سکرین باندې مکمل سکور کارت کاری چې 189 رنزونه دی جوړ کړو 15 کلاډیان اوټ شل ورونه مکمل واخلیو جی. دغه سکور ورپسې دوبۍ کیپیټل کم چې د ګلبدین دی د حیدر علي دی او د کیس احمد د ټیمو د ورپسې دا سکور په 19.2 اوور کې چیس کړی دی. کچاري اعظم خان دا کیچونه نو ډراپ کړی نو بیا دا میچ د اعظم خان د ټیم یعنی ډیزرټ وایپر ګټل شو. 189 رنزونه ډیزرټ وایپر اعظم خان دی سره میکس هولډن 76 رنزونه کړي 62 پکې سیم کورن کړي دي او اعظم خان 13 بال 27 کړي دي جی. د کیس احمد دی طرف کیس احمد 4 اوور 32 وکټ یوم نه راشتلی. حیدر علي پکې 2 اوور چې یو وکټ اشتلی دا. ګلبدین پکې یو اوور کړي 10 رنزونه ورکړي کنسیډ کړي دي. خاله ګلبدین دی طرف بیا سکور چا کړی دی. ګلبدین خو خپل په 0 او شوی دی خو شای هوپ ورسره 43 رنزونه کړي دي. روان پاور پکې 63 رنزونه کړي دي. شنکا 21 او سکندر رضا 34 رنزونه جوړ کړي دي. خاله محمدعامر دی طرفه محمدعامر 4 اوور 35 2 وکټ اشتلی دي. بیا ورسره بل داسې پاکستان یا د انډین کلاډي نشته خو غزایما تنویر 3.2 اوور کې 34 وکټ یوم نه اشتلی. نو دا میچ فائنل میچ ډیزرټ وایپرز په مقابله دوبۍ کیپیټلز چې دوبۍ کیپیټل دا فائنل ګټلې دی. ګلبدین دی حیدر علي دی کیس احمد دی دا فائنل میچ ګټلې دی او امیر گربز او اعظم خان پکې د اعظم خان ناقص وکټ کیپینګ په وجه باندې غټ شکست خوړلې.